د ناقص واوی د ثلاثي مجرد دریم باب دی فعلا یفعلو. لومبی ته دی صرف صغیر ذکر کړی دی. رضیه یرضا رضاء ورضوانا فهو راز ورضیه یرضا رضاء ورضوانا فذاك مرضی لم يرضى لم يرضى لا يرضى لا يرضى لن يرضى لن يرضى الأمر منه ارضى لترضى ليرضى ليرضى والنهي عنه لا ترضى لا ترضى لا يرضى لا يرضى والظرف منه مرض مرضيان مراض ومريض والآلة الصغرى منه مرض مرضيان مراض ومريض والآلة الوسطى منه مرضية مرضيتان مراض ومريزية والآلة الكبرى منه مرضاء مرضاءان مرازي مريزي وأفعل التبذير المذكر منه أرضى أرضيان أرضون أراض أريز والمؤنث منه رزيا رزيان رزيات رزا رزيا وفعل التعجب منه ما أرضاه وأرضي به ورزوا. نو دا تدی باب صرف صغیرو. اوس په دې کې چې کوم قوانین جاری شوي دي مونږ د هغې نشاندهي کوو. رضیه ماضي معلوم دا په اصل کې و رضیوه، او روزیه ماضي مجهول دا په اصل کې و روزیوه. نو په ماضي معلوم او ماضي مجهول دواړو کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی. و متحرک د لام کلمې په مقابله کې واقع دی او تدې نه مخکې حرف مکسور دی. نو دغه و مونږ په یا سره بدل کو، نو رضیه او روزیه ته جوړ شو. مضارع معلوم یرضوا دا په اصل کې و یرضوو، او مضارع مجهول یرضوا دا په اصل کې و یرضوو. نو په مضارع معلوم او مضارع مجهول دواړو کې لومبی د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی. وو په ماضي معلوم کې په دریم ځای کې واقع دی او په مضارع کې په څلورم ځای کې واقع دی او مخکنی حرکت ته دی مخالف دی. نو دا و مونږ په یا سره بدل کو. بیا پکې د قال قانون د وجې نه دا یا مونږ په الف سره بدل کړه، نو یرضوا او یرضوا دا ته جوړ شو. رضاء دا په اصل کې دی رضاون. د دعاء بکاء والا قانون دا پکې جاری شوی دی. رضوانا دا هم مصدر دی او دا په خپل اصل باندې دی. فهو رازوین رازوین دا د داعین په شانته دی. په دې کې مونږه قوانین په داعین او په جاثین کې جاری کړي. اصل ته دی رازیون، بیا رازیون، بیا رازوین، او بیا چې کله مونږه یا وګرځول نو رازوین ته جوړ شو. وروزیه یرضوا رضاء او ورضوانا فذاك مرضی. نو دا په اصل کې دی مرضوون. کم د دلیون والا قانون مونږه ذکر کړو، نو دا غي دویمه حصہ په دې کې جاری شوی و. مونږه دا ویلو کچري د اسم مفرد په آخر کې دو واونه دا یو ځای جمع شوي او تدغه کما ماضی د هغه مکسور العين وي، نو دغه دواړه واونه یا کول بیا یا په یا کې ادغام کول او تدینه مخکې چې کما د عین کلمې ضمه ده هغه په کسرې سره بدلول دا واجب دي. نو مرزوون تدې په اخر کې دوه واونه جمع شوي دي، تدې ماضی هم مکسور العين ده. نو دغه دواړه واونه مونږه یا کړل یا مو په یا کې ادغام کړه او تدینه مخکې ضمه ده مونږه په کسرې سره بدل کړه، نو مرزیون دا ته جوړ شو. لم يرضوا لم يرضوا، نو دا په اصل کې دی يرضوا او يرضوا، د دواړو په اخر کې الف دی. نو د لم د وجنه دغه الف دا وګرځید، نو لم يرضوا لم يرضوا دا ته جوړ شو. لا يرضوا لا يرضوا هغه مضارع معلوم او مجهول دی خو لا نفي په داخله شوی ده. لا يرضوا لا يرضوا د مضارع معلوم او د مجهول په اخر کې
چې کله په دغه 5 صيغو کې یعنی واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم الف وی نو لن دی بیا نسب نه ورکوي ځکه چې په الف باندې اعراب دا نه داخليږي، دلته فتحه تقديري ده. الامر منه ارزوا لترزوا ليرزوا ليرزوا والنهي عنه لا ترزوا لا ترزوا لا يرزوا لا يرزوا. د ارزوا نواله تر دو لا يرزوا پوری تدې ټولو صيغو په اخر کې الف دی، لیکن د امر حاضر معلوم د وجنه، د لام امر د وجنه او د لای نهي د وجنه دغه الف غورځیدل دي. نو موږ سره جوړ شو ارزوا لترزوا ليرزوا ليرزوا او لا ترزوا لا ترزوا لا يرزوا لا يرزوا. والظرف منهم مرزوا مرزویان مراز مریز تر د اخره پوری کم موږ د مدعن او د مجسن گردان ویلو نو هغه شانته دی پاغه کې چې کم قوانین جاری شوی دي نو هغه دلته هم جاری شوی دي. نو که تاسو ته په دې کې سم مشکلات وي نو تاسو مخکې چې کم درس مونږ کړی دی جسا یجفی کم صرف صغیر نو پاغه کې مونږ دا تفصیلی کړی دي. د قشند په دعا یدعو کې مدعن مدع یعنی د اخره پورې مونږ پاغه باندې تفصیلی بحث کړو نو تاسو هغه ضرور واورئ. بلکې مخکم دا خبره مونږ کړی و د ناقص واوی د اسم ظرف نه والا تر د اخره پوری د سونه صيغه چي دي نو د ناقص واوی د ثلاثي مجرد په ټولو بابونو کې گردان هم یو شانتي دي او یو شانتي قوانین دا پکې هم جاری شوی دي. نو چې د یو باب کم قوانین دی هغه موږ صحیح یاد کو نو ټول موږ ته دغه یاد شو. اوس راځو موږ فعل ماضی معلوم لا. نو فعل ماضی معلوم گردان دی رضیه رضیه رزو رضیت رضیتا رضینا رضویت رضویتما رضویتم رضویتی رضویتما رضویتن رضویتو رضوینا. نو رضیه رضیه رضیت او رضیتا په دې سلور ونو صيغو کې د دعیه والا قانون دا جاری شوی دی. په اصل کې دا و رضیوا رضیوا رضیوت او رضیوتا. نو و متحرک د لام کلمې په مقابله کې واقع دی تدینه مخکې حرف مکسور دی نو و مونږ په یا سره بدل کو نو رضیه رضیه رضیت او رضیتا دا ته جوړ شو. رضو دا په اصل کې دی رضیو د سمیعو په شان دی نو تدې په اخر کې د عیو صورت جوړ شوی دی. نو چې کله د عیو صورت وي د میو صورت وي یا د عوی او د هوی صورت وي نو مونږ به بیا د وو او د یا حرکت نه حذف کو بلکې هغه به مونږ مخکې حرف لور کو. نو د وو د زمه مونږ دواد لور کړو او د دواد نمو کسره لري کړه نو مونږ سره جوړ شو رضو. نو د دوه واوونو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله یو وو هم ته حذف کو نو مونږ سره جوړ شو رضو. او د رضوینا نواله تر د اخیره پورې نو دا په اصل کې دی رضیونا رضیوتا رضیوتما رضیوتم یعنی وو ساکن دی او تدینه مخکې حرف باندې زیر دی. نو د میعاد قانون د وجنه دا و موږ په یا سره بدل کو نو رضوینا رضویتا رضویتما دا ته جوړ شو. دا کم د ماضی معلوم گردان مونږ وایو نو دا گردان د سمیعه په شان ته دی سوا د جمع مذکر غایب د صيغه یعنی سمع سمعا سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما بالکل هغه وزن باندې لري سوا د جمع مذکر غایب د صيغه نه. بیا دو ماضی مجهول گردان دی روزیه روزیا روزو روزیت روزیتا روزینا روزیتا روزیتما روزیتم روزیتی روزیتما روزیتن روزیتو روزینا. په ماضی معلوم کې چې دا کم قوانین جاری شوی دي نو دغه قوانین دلته په ماضی مجهول کې هم جاری شوی دي. کم روزیه روزیا روزیت روزیتا دا کم مثالور صيغې دي نو په دې کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی. اصل کې دی روزیوا روزیوا روزیوت او روزیوتا نو و په یا سره بدل شو دی. کم روزو دی نو دا په اصل کې دی روزیو نو دې کې هغه د عیو والا صورت دی نو د وو د زمه مونږ دواد لور کړه بیا وو د التقاء ساکنین د وجه نه حذف کو نو مونږ سره جوړ شو روزو. بیا د روزین نه والا تر د اخره پورې نو په دې کې د میعاد والا قانون جاری شوی دی. اصل کې دی روزیونا روزیوتا روزیوتما روزیوتم
روزیوتما نو واو ساکن دی او تدینه مخکې حرف مکسور دی نو دغه واو په یا سره بدل شوی دی. دلته به د فائدې په تور باندې دا خبره مونږ یاد ساتو چې د ناقصې واوي د ثلاث مجرد د ماضی مجهول څونه ګردانونه دي نو هغه ټول ګردانونه یو شانت دي. مثلا دقه شانت ګردان د دعیم او دعیه دعیه دعو دعیت دعیتا دعینه تر اخره پوری او دغه شانت ګردان د جوثیه هم جوثیه جوثیه جوثو جوثیت جوثیتا او دغه شانت راتلونکي کم د ناقصي واوي ګردانونه دي هغه هم دغه شانت دي. او په دې کې چې کم قوانین جاری شوي دي نو هغه به د ناقص واوي د ثلاث مجرد په ماضي مجهول په ټولو ګردانونو کې جاری کیږي ځکه چې دا ټول د فعله په وزن باندې دي او د لام کلمې په مقابله کې واو دی. نو چې کم قوانین په روزیه کې جاری شوي دي په دعیه کې جاری شوي دي نو هغه په دې ټولو کې هم جاری کیږي. اوس راځو مونږه فعل مضارع معلوم له نو فعل مضارع معلوم گردان دی یرزوا یرزویانی یرزوونا ترزوا ترزویانی یرزوینا ترزوا ترزویانی ترزوونا ترزوینا ترزویانی ترزوینا ارزوا او نرزوا. نو پدې کې په یرزوا ترزوا ترزوا ارزوا نرزوا پدې پنځو صيغو کې نه د کوم پنځو صيغو په اخر کې چې الف دی نو پدې کې دوه قوانین جاری شوي دي یو د یدعا تدعا والا او بل د قال والا ځکه چې تدې اصل وو یرزو ترزو ترزو ارزو نرزو نو وو واقع شوی دی په سلورم ځای کې او په اصل کې دا وو په دریم ځای کې نو دغه واو مونږ په یا سره بدل کو بیا یا د قال قانون د وجنه په الف سره بدل کړو نو موږ سره جوړ شو یرزو ترزو ترزو ارزو نرزو. او شپږ صيغې داسې دي چې په هغې کې صرف د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی. څلور د تثنیې یعنی یرزویانی ترزویانی 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 او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صيغه یرزوینا ترزوینا. نو په دې شپږو وړو صيغو کې د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی. په اصل کې دی یرزوانی ترزوانی 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 او یرزوونا او ترزونا یعنی د یا په ځای کې واو وو نو د یدعا تدعا قانون د وجنه دغه واو مونږ په یا سره بدل کو نو دغه یرزویانی ترزویانی داتې جوړ شو. نو مونږ په 11 صيغو کې قوانین جاری کړل 15 صيغې یو ځل او شپږ صيغې بل ځل پاتې شوې 3 صيغې د جمع مذکر غایب صيغه یرزوونا د جمع مذکر حاضر صيغه ترزونا او د واحد مؤنث حاضر صيغه ترزوینا. نو په دې کې 3 قوانین جاری شوي دي یو د یدعا والا بل د قال والا او بل د التقاء ساکنین والا. لکه چې یرزوونا په اصل کې دی یرزوونا ترزونا په اصل کې دی ترزوونا او ترزوینا په اصل کې دی ترزوینا. نو لومبه په دې کې د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی وو په سلورم ځای باندې واقع شوی دی نو د یدعا تدعا قانون د وجنه وو مونږ په یا سره بدل کو. بیا وو متحرک دی تدینه په مخ یا متحرک ده تدینه په مخ کې حرف باندې فتحه ده نو دغه یا مونږ په الف سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو یرزواونا ترزواونا او ترزواینا. د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر په صيغه کې د الف او د واو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله الف هم حذف کو نو یرزونا ترزونا جوړ شو او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې د الف او د یا په منځ کې التقاء د ساکنین وراغله نو الف هم حذف کو نو ترزوینا ته جوړ شو. وس راځو مونږه د مضارع مجهول گردان لا مضارع مجهول گردان دی یورزوا یورزویانی یورزونا ترزوا ترزویانی یورزوینا ترزوا ترزویانی ترزوونا ترزوینا ترزویانی ترزوینا ارزوا نرزوا. په مضارع معلوم کې چې دا کم قوانین جاری شوي دي دغه قوانین په مضارع مجهول کې هم جاری شوي دي. یعنی په یورزا ترزوا ترزوا ارزوا نرزوا په دې کې 2 قوانین جاری شوي دي یو د یدعا تدعا والا او بل د قال والا.
په شپږو صيغو کې صرف د یدعا قانون جاری شوی دی او هغه شپږ صيغې کومې دي؟ یورزویانی، ترزویانی، ترزویانی، ترزویانی او یورزوینا، ترزوینا. نو دلته د یا په ځای باندې وو دی، نو بیا د یدعا قانون د وجه نه دغه وو په یا سره بدل شوی دی. او کم جمع مذکر غایب، جمع مذکر حاضر او د واحد مؤنث حاضر صيغه ده، نو په دې کې بیا درې قوانین جاری شوي دي، د یدعا والا، د قال والا او د التقاء ساکنین والا. ځکه چې یورزونه په اصل کې دی یورو زوونه او ترزونه په اصل کې دی تورو زوونه او ترزوینا په اصل کې دی تورو زووینا. نو لومبه وو په یا سره بدل شوی دی، بیا کې د قال قانون جاری شوی دی او بیا د التقاء ساکنین والا. دلته بل مونږ د پدې خبره دا ذکر کو چې د ناقص واوی د ثلاث مجرد د مضارع مجهول سونه گردانونه دي، نو هغه گردانونه هم ټول یو شانتي دي او یو شانتي قوانین پکې هم جاری شوی دي، ځکه چې دا ټول د یفعلو په وزن باندې دي او د لام کلمې په مقابله کې حرف علت دی. نو چې کوم قوانین په یورزو په دې کې جاری شوي دي، نو دغه په یجثا کې هم جاری شوي او په یدعا کې هم جاری شوي او آینده چې کوم گردانونه دي یمحا په هغې کې به هم جاری کیږي او په یرخا په هغې کې به هم جاری کیږي. نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي. د اسم فاعل گردان دی رازین، رازیان، رازون، روزات، رزاء، رزن، رزون، رزواء، رزوان، رزاء، رزی، ارزاء، رازیة، رازیتان، رازیات، روازن، رزن، رویزن او رویزیت. نو دا بالکل د داعن، داعیانی یا د جاثین، جاثیان، جاثون د هغې گردان په شانتي دی، بلکې د ناقص واوی د ثلاث مجرد د اسم فاعل چې څونه گردانونه دي، نو دا ټول په یو وزن باندې دي او په ټولو کې یو شان دي قوانین دا جاری کیږي. نو تدې نه مخکې چې په مونږ په جاثین کې کم قوانین جاری کړي، نو هغه دلته هم جاری شوي دي. د اسم مفعول گردان دی مرضی، مرضیان، مرضیون، مرضیه، مرضیتان، مرضیات. نو په دې ټولو کې مونږ په مرضیون کې قانون جاری کړو، په دې په صرف صغیر کې چې په دې کې د دلیجون والا قانون دویمه حصہ دا جاری شوی ده، نو دا په دې شپږو وانو صيغو کې جاری شوی ده، ځکه چې په دې کې دوه واونه جمع کیږي او تدې نه مخکې ضمه ده، نو دغه دواړه واونه مونږ یا کړي دي، بیا هم یا په یا کې ادغام کړي ده، ضمه په کسرې سره بدله کړي ده او ځکه چې تدې کومه ماضي معلوم ده، نو هغه مکسور العین ده. مرازی، مریزی، مریزیه. په دې درې ونو کې د سیدون والا قانون دا جاری شوی دی، ځکه چې دا په اصل کې د مرازی و، مریزیون او مریزیوتون. نو یا او وو یو ځای جمع شوي دي، لومبی پکې ساکن دی، نو وو مونږ یا کړل او بیا مو یا په یا کې ادغام کړي ده، نو مرازی، مریزیون او مریزیتون دا ته جوړ شوی دی. اوس راځو مونږ د لام تاکید، بانون تاکید، د ثقلې، د معلوم او د مجهول او دغه شانتي د خفیفي د معلوم او د مجهول گردان لا. او دا خبره مونږه په تقریبا په هر درس کې کړی ده چې د ثقلې د معلوم صيغه به د مضارع معلوم نه جوړیږي او د ثقلې د مجهول صيغه به د مضارع مجهول نه جوړیږي او د خفیفي د معلوم صيغه د مضارع معلوم نه او د مجهول صيغه د مضارع مجهول نه. بل اهم خبره مونږه دا ذکر کړی و چې کمی 15 صيغې، هغه 15 صيغې چې په صحیح کم گردان دي چې د هغې په آخر کې پیش وي، یعنی واحد مذکر غایب، واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. کله چې دا 15 صيغې د ناقص او د لفیف نه راشي، نو تدې په آخر کې حرف علت وي، نو دغه حرف علت کله وو وي او کله الف وي او کله یا وي. نو چې کله مونږه په ناقص او په لفیف کې تدې 15 صيغونه د ثقلې گردان جوړو یا د خفیفي صيغې ته جوړو، نو مونږه تفصیل ویلو چې د کچري ته دی 15 صيغو په آخر کې وو، نو دغه وو له به مونږه فتحه ورکو. کچري ته دغه 15 صيغو په آخر کې یا و، نو مونږ به یا له فتحه ورکو. او کچري ته دی 15 صيغو په آخر کې الف و، نو مونږ به دغه الف په یا سره بدلو او بیا به مونږه د یا له فتحه ورکو. نو دلته چې مونږه دا کم گردان اوس وایو دا یرزوا او یرزوا، نو مضارع معلوم یرزوا دی او مضارع مجهول له یرزوا، نو په دواړو کې تدې 15 صيغو په اخر کې الف راغلی دی. نو
نو که مونږ ته دې نه د ثقلې صیغې جوړو که د معلوم وي او که د مجهول وي نو دا الف به مونږ په یا سره بدلو او د یا له به مونږ فتحه ورکو. نو دغه 5 صیغې به مونږ سره یي لیرزوین، لترزوین، لترزوین، لارزوین او لنرزوین، او د مجهول به وي لیرزوین، لترزوین، لترزوین، لارزوین، لنرزوین. نو دا خو ته دې 5 صیغو متعلق خبرې شوي. نور مونږ به د 2 صیغو نه نون اعرابي غورځارو او کومه جمع مذکر غایب او جمع مذکر حاضر صیغه ده که چېرې ته دې په آخر کې واو مده وه نو دغه واو مده دا به مونږ حذف کوو، او که چېرې واویلینو نو واویلین له به بیا مونږ د ضمې حرکت ورکوو. نو دلته چې اوس مونږ دا کوم ګردان وایو دا یرزوه او یرزوه، نو که د جمع مذکر غایب او جمع مذکر حاضر د صیغې نه مونږ نون اعرابي وغورځو نو په معلوم او مجهول دواړو صیغو کې دلته واویلین جوړیږي، نو دغه واو له به مونږ ضمه ورکوو. او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې چې کله مونږ نون اعرابي وغوځو نو که یای مده و نو یای مده به حذف کوو، او که یایلین نو یایلین له به کسره ورکوو. دلته چې دا کم ګردانونه مونږ وایو نو په دې کې دلته یایلین صورت جوړیږي په معلوم کې هم او په مجهول کې هم، لہذا دغه یا له به مونږ کسره ورکوو. او کوم جمع مؤنث غایب او جمع مؤنث حاضر صيغې دي نو چې کله ته دې په اخر کې مونږ نون د ثقيلې ولګو نو چونکې 3 نونونه جمع کیږي نو په منځ کې به مونږ الف فاصل راوړو. نو اوس راځو مونږ د ثقيلې د معلوم ګردان له نو هغه دی لا يرزوين، لا يرزويان، لا يرزوون، لا ترزوين، لا ترزويان، لا يرزوينان، لا ترزوين، لا ترزويان، لا ترزوون، لا ترزوين، لا ترزويان، لا ترزوينان، لا ارزوين، لا نرزوين. نو که مونږ غور وکړو نو دغه 5 صيغې د الف په یا سره بدل شوی دی، یا له فتحه ورکړله. په جمع مذکر غایب جمع مذکر حاضر په دې صيغه کې واویلین صورت جوړیږي نو واویلین له ضمه ورکړی ده، او واحد مؤنث حاضر په صيغه کې یایلین له کسره ورکړله. بیا تدینه دو مجهول گردان دی لا یرزوین، لا یرزویان، لا یرزوون. نو د معلوم او د مجهول گردان یو شانتی دی، خو صرف په علامت مضارع کې فرق دی. په معلوم کې فتحه ده او په مجهول کې پکې ضمه ده. بیا د خفیفه گردان دی لا یرزوین، لا يرزوون، لا ترزوين، لا ترزوين، لا ترزوون، لا ترزوين، او لا ارزوين او لا نرزوين. او بیا تدینه د مجهول گردان دی لا یرزوین، لا یرزوون، لا ترزوین، لا ترزوین، لا ترزوون، لا ترزوین، لا ارزوین او لا نرزوین. نو د خفیفی د معلوم او د مجهول گردانونه یو شانتی دي، خو صرف فرق پکې په علامت د مضارع کې دی. دا کم گردانونه مونږه د ثقيلې د لام تاکید بانون تاکید د ثقيلې او د خفیفی د معلوم او د مجهول ذکر کړل. هم دغه شانتي گردانونه دا د لام امر د ثقيلې او د خفیفی د معلوم او د مجهول هم دي، خو مونږ به صرف د دې خبره ته خیال کوو چې کوم د معلوم د حاضر شپږ صيغې دي نو په هغه باندې لام امر نه داخليږي. او دغه شانتي گردانونه د لاینه هم دي، خو موږ په لام امر او په لاینه کې د لام مفتوح په ځای باندې په لام امر کې لام مکسور لګو، او په لاینه کې به موږ د لام مفتوح په ځای باندې لاینه لګو. مثلا موږ د لا يرزوين نه دغه د لاینه د ثقيلې گردان کو نو هغه بشي لا يرزوين، لا يرزويان، لا يرزوون، لا ترزوين، لا ترزويان، لا يرزوينان، لا ترزوين تر د اخیره پورې نو دې کې څه مشکل نشته دی. اوس راځو مونږ د فعل جهد معلوم او د مجهول گردان له. نو دلته به دا خبره مونږ یا ساتو چې د کومو 5 صيغو په اخر کې الف راغلی دی نو لم په معلوم کې هم او په مجهول کې هم دغه الف غورځولې دی، او د 2 صيغو نه نون اعرابي لري کړی دی او په 2 صيغو کې عمل نه کړی نو موږ سره گردان دی لم يرزوا، لم يرزویا، لم يرزو، لم ترزوا، لم ترزویا، لم يرزوینا، لم ترزو، لم ترزویا، لم ترزو، لم ترزوی، لم ترزویا، لم ترزوینا، لم ارزوا او لم نرزوا. د مجهول له لم يرزوا، لم يرزویا، لم يرزو، لم ترزوا، لم ترزویا، لم يرزوینا، لم ترزوا، لم ترزویا، لم ترزو، لم ترزوی، لم ترزویا، لم ترزوینا، لم ارزوا او لم نرزوا. د معلوم او د مجهول گردانونه یو شانتی دي، خو فرق پکې صرف په علامت د مضارع کې دی. دغه شانتي گردانونه د لام امر د معلوم هم دي او د مجهول هم دي،
خو موږ به د لم په ځای باندې لام امر ولګو او د حاضر کمې شپږ صیغې دي په هغې به لام امر نه داخلو او دغه شان د ګردانونه د لینهې د معلوم هم دي او د مجهول هم دي خو د لم په ځای باندې به مونږ لا لګو. بیا د فعل نفي معلوم او د مجهول ګردانونه دي نو دا هغه مضارع معلوم او مجهول دی خو په شروع کې به صرف لینه کې راغله. بیا د په صفحه نمبر 276 باندې د لن ناسبه ګردان دی نو لن د کومو 5 صيغو له نسب ورکوي خو دلته چونکې په دغه 5 صيغو کې په معلوم کې هم او په مجهول کې هم الف راغلی دی لہذا دغه الف دا په خپل حالت باندې وي او دلته په فتحه تقدیری وي نور د 2 صيغو نه نون اعرابي غورځولې دي او په 2 صيغو کې عمل نه دی کړی. بیا د امر حاضر معلوم ګردان دی ارزوا ارزوایا ارزوو ارزوي ارزوایا او ارزوینا نو دا موږ جوړ کړی دی د مضارع معلوم د حاضر د شپږو صيغونه او هغه مو سره وي ترزوا ترزویانی ترزوونا ترزوینا ترزویانی ترزوینا نو په دې ټولو صيغو کې مونږه د شروع نه تا علامت د مضارع وګرځاو نو را ساکینو بیا په ضاد باندې فتحه وا لہذا مونږ په شروع کې حمزه وصلی مکسور راوړه او کومې دا لومبۍ صيغه ده نو تدې په اخر کې چونکې الف دی نو د امر حاضر معلوم د واحد صيغه چې کله مونږ جوړو نو دغه حرف علت پکې غورځيږي نو دا شو ارزوا تدې نور سلور صيغونه مو نون اعرابي غورځول نو موږ سره جوړ شو ارزوایا ارزوو ارزوي او ارزوایا او اخرنۍ صيغه کې نون جمع مؤنث په خپل حالت باندې دی نو هغه شو ارزوینا. و چې کله مونږ تدینا د ثقلی ګردان جوړو نو د امر حاضر معلوم په دې صيغه کې چې دا کم حرف علت غورځیدل دی الف نو دغه الف به واپس راځي او دغه به مونږ په یا سره بدلو او بیا به د یا له مونږ فتحه ورکو په دې صيغه کې چونکې واوی لین دی نو د واوی لین له به مونږ ضمه ورکو څنګه چې د ثقلی او د خفیفه مخ کې قانون مونږ ذکر کړو هغه دلته هم دی او په واحد مؤنث حاضر په صيغه کې یا لین دی نو د له به مونږ کسره ورکو نو مونږ سره بګردان چې ارزوین ارزویان ارزوون ارزوین ارزویان او ارزوینان او د خفیفه بشي ارزوین ارزوون او ارزوین